جهاد هغه حکمت هغه ذکر کوي چې دا قتال او جهاد د ولې په مؤمنانو باندې هغه فرض شوی دی. ظاهري تور کا سړی دې ته وګوري د دې جهاد او د قتال د وجې نه دي نه هغه خو بیا جنگ جوړیږي او وینه چې نه هغه بهيږي د دې په وجه چې نه هغه د صلح وکړي شي خبره دې ختمه کړي شي دا جهاد دې به کاډوینو دا قتال دې به کاډوینو د دې حکمت څه دی؟ د بریات کې الله پاک د دې حکمت څه چې د دې څه حکمت ده نو فرمای فهل عسیتم ستاسو نو امید کېدل شي ان تولیتم کچری تاسو اعراض وکئ ستاسو نه دا امید کېدل شي که تاسو اعراض وکړو د دې قتال او د جهاد نه ان تفسدوا فی الارض نو تاسو فساد وکئ بس مګه کې وتقطعوا ارحامکم او تاسو بسله رحمی هغه پرې کوي نو کبل فرض تاسو جهاد و نه کو داغه نه یو روګردانی وکړه دا دوه قسمه عذابونه او سزاګانې په تاسو کې راشي یو دا چې فساد په پسمکه کې بیا کوي او صله رحمی هغه ختم شي د جهاد د وجې نه هغه فساد ختميږي او د جهاد د وجې نه چې دنه هغه په اپس کې تعلقات صله رحمی د خپلوانو سره رشتہ دارو سره تعلقات مضبوطي څنګه فساد ختميږي تاسو ګورئ د نبی اسلام چې څومره غزوې کړې دي په هغه غزو کې مجموعي تور چې دنه هغه څومره شهدا دي هغه انتهایی کم دي د شهداو تعداد کم دي د دې په الټ باندې کدا غزوې نه وای شوی نو کفار چې کوم سازشونه کول د هغه د وجې نشي دنه هغه ډیر خلک هغه به شهیدان شي خو د دې جهاد کې چې کوم شهادتونه نصیب شي هغه کم او د هغه د وجې نشي دنه هغه لوی فساد هغه ختم شو هغه فساد هغه د کفر فساد هغه ختم شو نو لوی فساد ختم شو او شهادت چې دنه هغه کم یعنی وینه کمه توي شو او فساد چې دنه هغه ډیر ختم شو نو د دې د وجې نه هغه فساد د مقدس مګر هغه ختميږي کافران هغه فساد خوري او کله چې د دې سره قتال وکړي شي د ختم کړي شي نو فساد چې دنه هغه ختم شو نو الله پاک فرمایي ک تاسو د جهاد نه هغه اعراض وکړي نو تاسو بیا فساد کوئ بس ما کوي وتقطعوا ارحامکم او صله رحمی به هغه پرې کوي ختموي با الله پاک فرمایي وای صله رحمی د الله پاک فرمایي دا رحیم دا زما د نوم نه دی د رحمان او د رحیم نه څوک چې تا پرې کوي زما هغه د خپل رحمت نه چې دینه هغه لري کوم دا صله رحمی دا لفظ الله پاک د خپل نوم نه چې دینه هغه وستل دی او نبی اسلام فرمایي دا واحد دا دوا کارونه هغه دي یو ظلم او یو صله رحمی پرې کول د رشتہ دارو سره تعلق ختمول دا واحد هغه کارونه دي چې د دې سزا په آخرت سره سره په دنیا کې هم الله پاک ورکړي په دنیا او آخرت باندې کې چې دنه هغه د دې سزا انسان ته هغه ملويږي دا یو داسې هغه لوی ګناه ده نو صله رحمی دا یوازې نه ده صله رحمی دا نه ده چې وسړی ستا سره رشتہ دار خکې او تور سره خکې ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل وای صله رحمی کوونکې هغه نه ده چې هغه مکافي یعنی برابرتیا کوي چې رشتہ دار سره خصلو کې دی سره خصلو کې چې هغه سره خصلو نه کې دی سره اړو کوي صله رحمی دا نه ده لیکن صله رحمی هغه ده چې رشتہ دار د سره تعلق پرې کوي د سره بد سلوک او د هغه سره خصلو کې دی سره تعلقات ساتي تحصیل رحمی دا بل خو بدل لې اساس راخه کې جو سره راخه کې چې اساس سره بد کې جو سره بد کې دا بدل لې صله رحمی هغه چې اساس سره خنه کې تو سره کې اساس سره تعلق ختمه او تو سره تعلق جوړه دا صله رحمی دا د دغه خلکو د پاره چې نه غلوې فضیلتونه ذکر شوی دي عبارت هغه مستقل هغه بیانونه ما کړی دي صله رحمی په اړه صله رحمی د څومره لوی د ثواب کار دی او دا پرې کول هغه څومره لوی ګناه ده نو د تعالی پاک د جهاد او د قتال دغه حکمت ذکر کوي چې بده سره هغه فساد ختميږي د مقدس مکینه ویم پدې سره اپس کې هغه تعلقات د رشتہ دارانو سره هغه مضبوطيږي دا دوه کارونه هغه د جهاد چې نه هغه
لوی ثمره ده. اولئک الذین دا هغه کسان دي دا منافقین لعنهم الله چې لعنت کړي په دې باندې الله پاک فاصمهم نو پس کانای کړل واعمى ابصارهم او د سترګې اغړندې کړي د دې وګونه کانه شو د به حق بیان اوري حق به قبلینو واعمى ابصارهم او سترګې اغړندې دي حق چې دینه اغه نه دي. افلا يتدبرون القرآن آیا دی په قرآن کې سوچ نه کوي دا قرآن دې راغلی دی دی ښه اوري آیا دی په دې کې سوچ نه کوي ام على قلوب اقفالها یا دې په دې زړونو باندې هغه تالې لګېدلې دي چې د قرآن د هدایت هغه دې نه قبلوي نو بس زړه یې تاله لګېدلې ده سوچ پکې ولې نه کوي.